أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدقت يا رب العالمين. دا د سورۃ یوسف اخری آیاتونه دي. الله رب العزت په دې کې فرمایي وی کله چې مخکې تذکره دا وکړه چې ما پیغمبران نه دي رالېږلي مګر سړي مې پیغمبران رالېږلي هغوی ته به مې وحي کوله. نو د فرشتو یا د نوراني مخلوق چې دی د هغې نفي وشوه چې صرف نور نه دی بلکې بشر دی، افضل البشر. الله رب العزت دی آیات کې فرمایي وی حتی دا پیغمبران انسانانو حتی تر دې پورې اذا استیأس الرسل، اذا په هغه وخت کې استیأس الرسل چې ناامیده به شو دا پیغمبران، وظنوا او ظن په معنا د یقین دی، شرح حمیت عامل کې شته په معنا د یقین دلته راځي. وظنوا او دی به دا یقین وکړه انهم چې یقینا دوی قد کذبوا یقینا د دې تکذیب وکړی شو، دې دروغجن وګڼلی شو. جاءهم نصرنا نو راغلی امداد زمونږه دوی ته، فنجي بس نجات به ورکړی شو من نشاء چاته چې زمونږ خوښه وه، هغه چاته چې زمونږه خوښه شوه. ولا يرد بأسنا و نه واپس کېږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمین د قوم د مجرمانو. خبره داره الله رب العزت وی چې کله به دا پیغمبران ناامیده شو. اوس پیغمبر به د څه نه ناامیده کېږي؟ پیغمبر به د څه نه ناامیده کېږي؟ د خدای د رحمت نه؟ نو دا د پیغمبر خاصه نه ده. ځکه الله رب العزت وی لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه مه ناامیده کېږي. نو پیغمبر د الله د رحمت نه نه ناامیده کېږي. دی آیات کې بلا خبرې د قرائت هم دی پکې، د مور بیبي هم پکې قرائتونه رانقلې عایشه رضی الله تعالی عنها. خو بس داسې جوړېږي حتی تر دې پورې اذا استیأس الرسل، په هغه وخت کې به چې ناامیده به شو دا پیغمبران د ایمان د کافرانو نه، چې دا کافران ایمان نه راوړي دي ناامیده شو، دا پیغمبران ناامیده شو. وظنوا او دی دا یقین وکړه انهم چې یقینا دوی قد کذبوا د دې تکذیب وکړی شو، د دې تکذیب وکړی شو، دې دروغجن وګڼلی شو، د هغوی د ایمان نه به ناامیده شو. نو چې د کوم قوم نه پیغمبر به چورلټه بلکل بس د هغه د سره امید کیسه ختمه شي، امید یې ترې کټ شي مکمل، نو په هغه قام باندې بیا خدای پاک عذاب راوړي چې ذره برابر څه کیسه پاتې خو بیا ټیک ده، او چې نه د هغه د سره امید کټ شي نو بیا پې الله رب العزت عذاب راوړي. نو الله وایي چې کله د دې د امید کټ شي مکمل، نو جاءهم نصرنا، بیا زمونږ امداد راغی، زمونږ امداد بیا راغی. لکه د قرآن کې یو خبره راځي، الله رب العزت په قرآن کې فرمایي اصحاب الرس. اصحاب الرس کم خلق دي؟ مختلف اقوال دي، مختلف خبرې دي. یو ته مراد خلق مفسرین واغشته چې دا د حنظله بن صفوان علیه السلام دا یو پیغمبر وی، دا د دو امتیان، 'a, 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 'a,
نو دی دا خپل پیغمبر د بوله دعوت ورکو نو دی خپلو کې صلاح وکړله چې یاره موږ د دې کس نه ډېر زیات تنګ یو خو د ده بل څه خبره نشته چې لږ وخت تېر شي موږ ته وایي راځئ د الله د وحدانیت خبره راته او د الله د توحید خبره راته را شروع کړي دا خبرې به موږ ډېرې بدې لګي نو ته ورته ډېر زیاته موده دعوت ورکړی خو د ده په دعوت باندې عبد حبشي کتابونو کې راځي عبد حبشي یو بنده صرف ایمان راوړي حبشي انسان حبشي قام سره تعلق یو کس دغه ایمان راوړي بل چا ایمان نه وروړي نو دې داسې وکړه چې دا پیغمبر خپل واغشتو د خپل ځای نه ډېر لرې بوتو او یو داسې شاړ کوي ته یې وویشته چې د هغې نه هغې طرف ته څوک تلم نو د هغې نه راختنه ممکن نه و نه ورکوزېده ممکن بیا یې د هغې د پاسه داسې مضبوط ګټ وغیره کېښودل چې هغې ته ورکوزېدم ناممکن او بیا چې دی د هغې نه راخته وغیره چې هغه چا نشي درکولی خیر دغه یو امتي به او دی به په پټه باندې راتو سروټۍ به یې راغشتې وه او ده ورته وی چې صاحب ما ته اجازت وکړه زه به هم چېرته ځان کوي ته وغورځوم یا بس هغه ورته چې نه ما خو ځان نه دی راوغورځولی دا خو بس د الله له طرفه به فیصله او زه خو دې په زوره ویشته نو ده ورته روټۍ د بره نه ور ویشته څه وخت تېر شو څه موده تېره شوله بیا چې دی دغه قوم راغی چې دی خو به مړ شوي نو د بره نه اواز ورکړه چې د بره نه څنګه اواز ورکړه نو ده ورله اعلان د بیا د توحید دعوت ورکړه د الله د وحدانیت دعوت یې بیا ورکړه چې څنګه یې د الله د وحدانیت دعوت ورکړه دی وی وا ته خو لا اوس هم موږ دا لاندې نه کنځلې کړې ته خو د اوس هم نه لاندې نه هم لګیایي موږ ته بادرات وی موږ وی ته خو ډېر کلک یې موږ وی چې ته به مړ شوې نو داسې کار یې وکړ بیا چې هغه مخې ورله وزګاره کړه نو بیا مختلف اقوال دي چې څه وکړو خو یو قول پکې دا دی چې په ژوندونو باندې دغه د کوی چې کوم دی دا د خورې ډک کړه د پاسه یې پیمان که مکمل او بیا د هغې د لاسه شهید شو او چې څنګه هغه شهید شو نو الله رب العزت په دې باندې عذاب راوستو اور یې پرې راوستو په هغې وسوځو نو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت په ورځ به بخاري شریف حدیث دی هسې احادیثو کې داسې راځي دا د بخاري شریف نه دی داسې نورو مختلف مسند کې هم رانقل دی یو روایت کې راځي 1,24,000 بل کې راځي 2,24,000 پیغمبران راغلي سه دا 1,00,000 چې دی دا د هغې نه ښه دی نور چې دی دا هم ضعیفه دی خو بس موږ ورسره کم و بیش وایو که نه روان دی وروستو زیات کمې وغیره حضرت شیخ صاحب کوم چې دغه والا علی اختلاف چې د هر چا په خپل دی عبدالسلام رستمي صاحب رحمه الله تعالی هغه په خپل تفسیر کې رانقل کړي دي احسن الکلام کې نو هغه دغه پیغمبران چې دي دا راغلي بیا بخاري شریف کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به 120 صفه چې دي دا به د جنتیانو جوړېږي غالبا 80 صفونه چې دا به د دې امت وي غالبا داسې او بیا چې دی په دې کې به چا پسې چې دی 10 امتیان رواني چا پسې 11 چا پسې چې دی 4 چا پسې 2 حتی داسې به هم پکې چې هغې سره به یو امتي نه داسې پیغمبر دعوتونه ورکړي یو قسم کې ایمان نه لرو نو جاءهم نصرنا بیا راغی بغې زمونږ امداد فنجي من نشاء نو بس نجات به ورکړي شو ګوره صیغه ده مجهول ده فنجي بس نجات به ورکړي شو من هغه چاته نشاء چې زمونږ به خوښه شوه ولا يرد بأسنا ونو واپس کیږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمين دا قوم د مجرمانو اوس الله رب العزت وایي دا مخکې مې درته دادونه ذکر چې وکړه دادونه خبرې چې درته ذکر شوي نو داسې د لیلا مجنون کتاب نه دی چې د خوند دپاره مې درته ذکر کړی یا څه د منټو افسانې نه دي چې هسې مې درله سور برابرو د ځان نه مې یو کیسه راواغېشتل او ته مې پرې هم جوړولو 200-300 صفحې مې پرې ولیکلې یو کم مې پرې ولیکلې زیاتې مې پرې د الله رب العزت وایي دغه کیسې نشته الله وایي لقد کان فی قصصهم یقینا دی په دغه کیسو کې عبرت لأولی الالباب دپاره د خاوندانو د عقل نو په کومه کیسه کې یا په دې کیسه د یوسف علیه السلام کې عبرت دی
په دې کیسه د یوسف علیه السلام کې عبرت دی د خاوندانو د عقل لپاره یا په دې واقعه د هلاکت د قومونو چې کوم د قومونو ذکر مخکې صورتونو کې تیر شو په دې کې نصیحت دی د دې قوم لپاره چې دوی ویریږي دا خبرو ته وګوري او ویریږي نصیحت واخلي یا لقد کان فی قصصهم عبرت دی یقینا دی فی قصصهم په کیسو د دوی کې عبرت اوس په کومو کیسو کې یو چې د یوسف علیه السلام شو او یو د هلاک شده قومونو واقعات شو او بل د پیغمبران چې کوم پیغمبران څومره ذکر شو د دې ټولو په واقعاتو کې الله رب العزت په دې ټولو کې عبرت دی او ته د عبرت والا کس به عبرت دی چې د اولی الالباب خاوندان د عقل لپاره او که خاوندان د عقل نه وي نو بیا چې دی اگر که د دنیا په اعتبار سره هغه لوی ایجادات کوي خو هغه به کمعقل د زمانې د دین په اعتبار سره الله وی ما کان حدیثا یفترا وی ندی دا قرآن پاک حدیثا یفترا خبری جوړل کړي شوی یا خبری منګړت افسانه دا چرته د منټو کیسې نه دي چې ځان له په فیسبوک باندې پیجونه جوړ کو ته د اوس په منټو به خلک پیسې لګي دا په افسانو به پیسې لګي دین اوس دې ته باندې الله معبود خلک د قرآن خبره نه اوري دا حدیثو خبره نه اوري هغه کول نه را نقل کوي پلان کې صرف دا فرمایلی دی نتیجه دغه وته د پلانینن منن د پرېدا منټو د پرېدا دانونه کسی پرېدا ورغو د قرآن کول راواله اول و حدیث راواله دا سوی نو هغه د هغې کیسې به راغلي د قرآن په مقابله کې بیا ودرېږي خلک د هغې نه نتیجې راوباسي الله دې معافي وکړي خلک نښتې دي په دې باندې لقد كان في قصصهم یقینا دی په کیسو د دې کې عبرت لاولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقل ما کان حدیثا یفترا نه دی دا حدیث خبرې جوړ کړې شوی ولکن تصدیق الذي لیکن دا قرآن پاک چې دی دا تصدیق دی رښتیاوالی دی د هغه څه بین یدیه چې مخې ته د دین یعنی د دین چې وړاندې کوم تیر شوي دي دا د هغې دپاره تصدیق دی د هغې رښتیاوالی دی بل وتفصیل کل شیء او دا تفصیل دی د هر یو شي دا تفصیل دی دا قرآن پاک د هر څیز تفصیل دی مخکې چې کوم اجمالات ذکر شوي دي او مذاهبو کې کوم یو ځایوالی دی هغه د بنیادي مسایل ټول یو ځای په دې کې د هغې تفصیل دی وهدن او هدایت دی ورحمتا او رحمت دی داسې کتاب نه دی دا هدایت دی رحمت دی دې قرآن دپاره خلکو عمرونه چې دی دا تېر کړي تاسو په خدای یاد دا مونږ ته دا نږدې شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامه دا وخت چې د هغه خپل استادان و یو همعصر علما وي دا وخت شاه انور شاه کشمیری رحمه الله چې کوم یعنی شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله هغه په آخره کې وي زما 3 ارمانه پاتې دي وایي ټول هر څه مې خدای پوره کړل وایي زما 3 ارمانه دي یو چې د حقاني د جومات په خپلو سترګو باندې آباد ووینم چې دا جوړ شي او دویم نمبر ما چې کوم تفسیر شروع کړی تفسیر لاهوري چې دا تفسیر پوره کړم دا کوم تفسیر مې شروع کړی دی تفسیر لاهوري چې دا پوره کړم او دریم نمبر ارمان مې دا دی چې خدای پاک راله مرګ د شهادت را نصیب کړي نو درې واړه ارمان یې خدای پاک پوره کړم نس تفسیرم تقریبا تکمیل و عبدالحق باباجي رحمه الله د هغه یو شاګرد فرمایل مشر چې د جنازه او بوډا راغلی هغه وایي چې موږ ته عبدالحق باباجي صاحب یو پېره په درس کې ویلو چې دا بچې به زما شهید کېږي دې ناست و وایي چې دا به زما شهید کېږي هغې عمرونه تېر کړه قرباني یې ورکړله ځکه یې نوم روشن دی الحمدلله او موږ پرې فخر الحمدلله موږ په خپل مشر وتفسیر کل شیء او تفسیر د هر یو چیز وهدن او هدایت دی ورحمتا او رحمت دی داسې کتاب دی د ظاهر د بیمارو دپاره دا علاج دی ستا چې په بدن څومره ظاهري علاج بیمارۍ دي د هغې دپاره په نن دور کې ته وګوره د ټولو نه مؤثرترین علاج چې دی قرآن پاک دی او د باطن چې ستا څومره بیمارۍ دي نو د هغې دپاره علاج چې دی دا قرآن پاک دی خو خبره دا ده
چې ستا نزدېکت دې قرآن ته پکار دی دې درس ته ناسته پکار ده چې هر ځای قال الله قال رسول بیانېږي هغې ته نزدېکت پکار دی هره شعبه د دین کې کوم ځای هم کار کېږي هغې کې ناسته پکار ده او پابندي پکار ده استقامت پکار دی اوس مثال په طور ته یو ورځ درس وې بل ورځ نه وې نو بیا به ستا نه مطلب ګډوډېږي را ګډوډېږي ته په یو حصه کې شامل یې په بله کې نه بیا به ستا نه کیسه ګډوډېږي را ګډوډېږي او که ته وایې چې زما مېلمه دی او زما نن کار دی په وړه وړه خبره باندې ته سبق کې غیرحاضري کې نو بیا به دا تا ته هغه شان پیدا نه درکړي څومره چې کسان په استقامت سره یو لیده پیدا ورکړي نو پکار داسې دی چې موږ خپل حاضري لازمي د قرآن ته نږدې شو او دا قرآن چې دی دا زده کړو په دې ځان پوه موږ خو زندګي ورکړې دنیا نه لګیا یو موږ لګیا یو خو نه چې لږ دې قرآن پاک ته مورو د دې دا کیسه مورو چې دا قرآن پاک زموږ نه څه تقاضا کوي دې زموږ نه څه غواړي د دې وجې به حضرت شیخ رحمه الله فرمایل आओ सुनो कुछ नग़मे कुरान भी आओ सुनो कुछ नग़मे कुरान भी कान बारी हो गए दिल बदमज़ा होने को है आकर तासीर उसके तेरे दिल पर कुछ न हो आकर तासीर उसकी तेरे दिल पर कुछ न हो कोह जिससे खाशियां मुतसद्दियां होने को है राशा लगा नगमा दा कुरान हम दा वरा लग दा कुरान हम वरा दाम सीनी ता नज़दे का दा मिलमा दे कमाल दा न दे चिता दा मिलमा सरे की दा कुरान पढ़ने की कमाल दा दे चिता दा मिलमा ता कुरान तकीनो दाता अल्लाह वाला कारो دا کمال نه دی چې د قرآن ټیم ته چې دی هغه د دنیا کار له ورکړه کمال دا دی چې هغه کار والا ټیم د قرآن له ورکړه دا تا کمال وکړه کمال دا نه دی چې ته معمولي بیمار شوې او تا د قرآن درس پرېښوده کمال دا دی چې ته بیمار یې تا چې دی زموږ عمر صاحب مولانا عمر صاحب د احمد برکات مولا علي هغوی په 8 کاله کې ما یو ورځ غیرحاضري نه ده کړې د قرآن د درس او دا کتابونو نه یو ورځ داسې بیمار وم چې کېناستم نو بېهوشه شوم استاد په زور د کلاس نه ښکلم وایي ډاکټر له طالبانو بوتلم چې واپس یې راوستم وایي ما ورته چې دومره اجازت راته وکړه زه به مخامخ خو بېادبي ده خیر دی استاسو شاته به زه ملاستم کېناستې نه شم خو درس کې به شاته ملاستم درس کې نه هغه نه کوم وایي زه بیا اجازت راکړه زه د استاد شاته ملاستم الله یې معافي وکړي نو کمال دا دی چې ته دا قرآن دا د خپلې او د امام ابو یوسف رحمه الله باره کې راځي چې 20 کاله کې یې چوټي نه وکړ یو پېرې زوی وفات شو چې زوی وفات شي جنازې ورله وکړله نو خپل ورثاو ته یې وي وره پورې ورسره لاړ تاسو لاړ شئ او دې دفن کې هر څه وکړې زوی وفات شي او زه د امام صاحب درس لازم لاړ درس کې شامل شي الله دې ورحمتا او رحمت دی لقوم یؤمنون د پاره د قوم مؤمنان نو کمی زمونږ دا دی چې موږ خپل هم کوشش نه کوو خپل کشر هم دې طرف ته متوجه نه کوو عملي طور هم کوشش نه کوو ټول الله رب العزت راله توفیق راکړي حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې استیأس الرسل چې ناامیده به شو پیغمبران د ایمان د کافرانو نه وظنوا دي به یقین وکړو انهم چې یقینا دي قد کذبوا چې یقینا د دوی تکذیب وکړي شو جاءهم نصرنا نو راغلی امداد زمونږه فنجي نو بس موږ به نجات ورکړو من هغه چا ته نشاو موږ به نجات ورکړو هغه چا ته چې وغوښتل به موږه ولا يرد بس موږ نجات ورکړو من هغه چا ته نشاو چې وغوښتل موږه ولا يرد بأسنا او نو واپس کېږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمین د قوم مجرمانو لقد كان في قصصهم یقینا دی بکیسو د پیغمبرانو کی یا بکیسه د یوسف علیه السلام کی یا بکیسه د هلاک شده قومونو کی عبرت لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقلونو ما کان حدیثا یفترا نه دا قرآن پاک خبرې جوړې کړې شوي ولکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دی د پاره د هغه څه بین یدی چې د دې نړوان دي تیر شوي دي
وتفصیل او دا تفصیل دی کل شیء د پاره دا هر یو څه د ټول وهدن او دا هدایت دی او رحمتن او رحمت دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم د مؤمنانو الله رب العزت دې استقامت په ایمان نصیب